قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس محترم حاضرین و مسلمانان رونو زمانگا محترم رول مولانا عدنان دا قرآن کریم درس کو اختتام در رسیدلے ہو اور دا اختتامی پروگرام جوڑ کھڑے ہو مالے ہم دعوت را کھڑے ہو تاثلے ہم دعوت در کھڑے دے اللہ دے ہمیشہ دا دینا دا قرآن اور دا سنت خدمت والی اور دا دے اللہ دا دی دا پارا اور زمین دا پارا ذریعہ دا نجات اور دا کامیابائی اگرزائی دی دیر مخ کی وقت آغستے ہو و زمان دیر مجبورائی سملمانا را روانو دا پنجابنا علماء کرامو شیوخ الحدیثو آئی ماتاوی منگ ماخام لدرزو او دیکھو دا پروگرامو نما دائی تاوزر پیش کر اخیار مرگر اخیاری او دا سڑی زڑخ کئی مولانا عدنان ماتاوی خیر دے کتا نشر آت لے نمانگ تالا تکلیف ندر کو اس خبرہ ندا دا خبرہ دا سوا چیزا ما زلو اخدل چیزو دا دائی کیوے نماز پنجاب اگا علماء تا ٹیلیفونو کا ماں کم زائی اوی منگوس پینڈائی کے را روانیو لاہور نراتلل ماں دائی چیزا پینڈائی نرا رسی نو ما بخبل کارم کڑی ڈریورم بلخواتلو یہ سمیتا بیوی رازا راروان شو گاڑیم راروان که مایزا که پینزمینٹا یو کلاس کو زبا حاضریو لگوم مرگری با ہم خوشحالشی اور زبا ہم خوشحالشم اللہ دا زمان خوشحالہ اسباب نورم زیاد کی دار چاہ دا خوشحالہ سا اسبابی زمان خوشحالہ اسباب اگا قرآن او سنت دے او دے سر مینہ دا پار دور کے اللہ با انبیاء علیہ السلام را لے گل دعوت قوم دے ہدایت دے پارو درشد و ہدایت دے پارو او اللہ فرمائی لکل قوم انہاد ہر یو قوم تما یو حادی یو لار خودم کے را لے گلے دے وکلا چھے اگر دا انبیاء علیہ السلام سلسلہ ختم دا نو اللہ دا سے وحادی راولی گا یو دا سے لار خودم کے راولی گا چاگا و اغلے چکم کتاب ورکن نو اگر دوار دا رحمت دوار دا ہدایت دوار دا مہربانائی سبب گرزے دل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا ہدایت
او در رحمت سبب وګرځو او الله وی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ته مونږه نه لېږلې مگر رحمت د ټول مخلوق د پاره نو ټول مخلوق کې مومنانو مو پدې کې کافرو مو پدې کې انسانانو مو پدې کې حشرات مو دې ټولو پاره الله رحمت راولېګو زکه ټولو پاره رحمتو چې دا وجود دا غي د پاره د بچاو سبب الله جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم راولېګو او الله اعلان وکړ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون دیلا الله ځام نور گئی چې ته پکې موجود دی او وجود جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم الله دا غي د پاره رحمت وګرځو او بیا چې هغه کوم کتاب ورک نو هغه هم رحمت وګرځو او قرآن کې الله دا غي ذکر کو واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا یو خدای پیغمبر رحمت کو بل هغه کتابي چې ورګ نو هغه نعمت کو رحمت او نعمت دواړه یو ځای کړل په دې امت په دې قوم باندې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د رخصتین بعد بیا په هر دور او هر زمانه کې به الله د انبیاء علیهم السلام د مصلی جانشین پیدا کول چاہیے دا بے علماوی حق پرس بے وطوی نو په هر یو دور کې د مخلوق د پاره نعمت مو او رحمت مو زګای و کارونه د اسکول چې داغینه به خلکو ته خیر رسیدو داغینه به خلکو ته فائدہ رسیدا او داغي وجدا چې داغي منشور داغي لا عمل داغي طریقہ کار باغوا چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وا چاہیے دیوی قرآن کریم و سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او بیا بدل اللہ جماعتون او ڈل پیدا کولی پدی ہی نا پدی دور کے اللہ او جماعت او ڈلا پیدا کرا چاہیے تو اشاعت و توحید و سنت او داو مگر رحمت و نعمت سے مخلوق دے پارا جانشین شو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د میشن او داغه طریقہ کار چای خلقو ته پیغمبره طریقې خودلې او دا الله کتاب خلقو ته خود پای کې دوه غټ مقاصد او داغه دوه مقصدونو لپاره باغی کار کو یو مقصد دا چې د خالق سره د مخلوق تعلق پیدا کی او دویم دا چې د خالق دشمنانو پیژني چې د خالق دشمنان څوک دي څوک چې ستاد آقا دشمنان دي نو هغه ستام دشمنان دي اسنه چې توای الله سره دشمنی ده او زما دوست دی زما مرګره دا چر نشي کېده چې د خالق د رب العزت دوست دی ستا دوست دی او چې د رب العزت دشمن دی نو ستا دشمن دی او دی وجه قرآن کې الله صفا خبره وکړه پښتانه وای دا یار تو بګار شه چې سر ستا او په د بل جوړای کی الله نے اعلان وکړ چې زمای نو بیا به زمای بیا به دا نه چې زما دشمن دی او ته به د هغې او د هغه ملګری وې نو الله وی ولا ترکنوا الی الذین ظلموا ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار نه اعلان مکوئی هغه کسانو ته چې هغوی ظلم وکړ
میلان مینه د زړه ورسره مه ساتئ چې ظلم یې کړی د هغه ملګرتیا به نه کوئ. ورپسې وایي ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون. نبی تاسو لا بید اللہ نسوک دوستان بیا بستاسو امدادو نکڑشی نخی و تراخ کلا یا با زمائی یا با زمان دا دشمنی چه زمائی نستا کار بسی او زمان دشمن سوک دے نو آگاو پی جانا نو چه قرآن ختمی نو پدی که در تخیی چه زمائی نستا کار بسی کار بزائی تبا اعلان کے قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. زما پیغمبرا اعلانو کا زما پیغمبرا واللہ احد شانداد اللہ دے یکیو وہوا دا اللہ چھ تاسو منئی احد موغا یو دے چھ زما دوستی کے او ما سر تعلق جوڑے زما تابداری کے بیا گوره زبل شریک نمانم بلی صدار نمانم زما شریک و زمای صدار نشتے زیو یما. عبدالرحمن باباوم وی ساجد دے چھ دبل خوات ای غوارم پخپل گور کی ہم کنار دے رب زما حسنا چھ واحدی دل عزا پا واحد صورت بے سیار دے رب زما بیا یو دے او داغه سر ځان پتړه داغه سره نږدې شه داغه سره یو ځای شه داغه خوشالونو کار کوا بس هغه بیا کافی دی. او بل ځای قرآن کې الله وایي ومن يتوکل علی الله فهو حسبه ومن يتوکل علی الله فهو حسبه وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. چاچے اللہ باندې ځان وسپارو دا الله ولا کافی دی. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ رزق باور گئی داس طرف نه چې دغه ګمانوم نه یو خلق به تاریانی چې اسم درستخان نه چر وخت چلیږي رزق به الله داسې ورګي خو یاری به د الله صحیح کې دا نه چې ستام یما د بلوم یما دا به وای چې یو الله می حاجت روا دي دا نه چې د بادو ذمہ دار دی یو دی د تبي بل دی سرخوږي بل دی د مرض بل دی د اولاد بل دی یو الله به مني دیم الله صمد الله بی نیاز ده اللہ غزاد دے چھ جڑا فریاد کی گیا غلطہ مصیبتونو کی تفسیر قیم مانا گئی الصمد ما یسمد الی فی الحوائج غزاد تویلشی چھ جڑا فریاد کی گی مصیبتونو کی لم یلد ولم یولد کلا کلا بندہ محتاج کی مجبور کی کله د پلان نه مجبور شي کله د زوی نه مجبور شي کله د خزې نه مجبور شي الله وایي زه د هیچا نه مجبور نه یم لم یلد ولم یولد نه پلار شته او نه زوی شته او نه بیبي شته نه وی نشته لم یلد ولم یولد ندا اللہ نسوک پیدا دی نا اللہ چا پیدا ولم یکن له کفوا احد نشتے اللہ اللہ پا مثل اللہ یوتان چدا در توخیل چھ دوستی کے نما سر بکے زمان تعریف بکے زمان صفت بکے زمان توحید بمانے
وګوره یو خبره ده دا نه چې ربه ته مې رب یې تا سره مې مینه ده خو دا شیطان مې هم لږ خوښ دی یو نیمي که نه یاره جي ستا دغه خو دا بل نوملغون ته که نه ګزاره گزاری مزاری به نه یا به د یوې او یا به د بلې نو ورپسې هغه خپل دشمن ښیي چې د ده نه به ګورې پناه غواړي او ده سره به ملګرتیا او یاري نه کې نو پیغمبر پاک ته وایي قل اعوذ برب الفلق وا پیغمبره پناه غواړم په رب شلونکي من شر ما خلق د شر هغه سنا چې پیدا کړي دي ومن شر غاسق اذا وقب د شر د تیارې نه کله چې پخه شي ومن شر النفاثات في العقد اذا وقب ځکه غلغلا کوي په تیارې کې روانه چې څوک کوي نو هغه تیاره کې کوي رڼا کې نشي کولی پټ راځي او روانه کوي او د ده کار هم دغه دی چې دی همیشه هم دغه عادت دی او دغه کار دی پټ به راځي او روانه به کوي ومن شر النفاثات في العقد د شر د پوګو هنګونه په غټو کې په مجالسو کې ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کوونکي نه کله چې حسد کوي ځکه حسد او بغض دا ډېر ناکاره مرض دی دا چې چا کې راشي دی بیا خلاصوي نه پړي اچوي ځکه حسد او بغض یې په زړه کې د حسد او بغض الله دې موږ د حسد نه وساتي او حسد یو په اوښ کې زیاتي یو په مولا کې زیاتي الله دې نه موږ وساتي الا من شاء الله چې یو ځلې حسد راشي بیا حسد خلاصېږي نه بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس وا پیغمبره پناه غواړم په رب د خلکو ملک الناس واجدار د خلکو الہ الناس حاجت روا د خلکو من شر الوسواس الخناس د سر د وسوسې اچونکي پټنا چې پټ راځي او بیا بیا راځي الذي يوسوس في صدور الناس هغه چې وسوسې اچوي په سینو د خلکو کې من الجنة والناس کده پیریانو نه یو کده بندګانو نه الله دې موږ د دواړه قسمه شیطانانو نه وساتي د قرآن نه چوڼوم داو چې یو الله خپل مقام ښوده چې زه څوک یمه زما څه صفات دي زه د څه لایق یمه یو صورت کې درته هغه وښیل دویم یې درته خپل دشمنان ښیل چې زما دشمنو پیژنه او د هغې نه ځان وساته دا دوه لارې د کامیابۍ دي یو چې ته خپل محسن وپیژنې کم سړی چې خپل محسن نه پیژني هغه ټول عمر تاواني خپل محسن وپیژنه او دویم دا چې خپل دشمن وپیژنه چا چې محسن د دشمن ویلی نو هم تاواني کړی دی چا چې دشمن ته محسن ویلی نو هم تاواني کړی دی نو یو خپل محسن وپیژنه او دویم خپل دشمن وپیژنه او د هغه نه ځان وساته زه خو فقط د حاضرۍ دپاره راغلی وم د مولانا مفتي مجتبی عامر ډېر ښه بیان روانو هغه هم ګډوډ شو ما خو یې زه به اخري کې صرف هسې یو دوه خبرې وکړم خو دا د ده مهرباني ده ادب دی احترام دی چې زه رالم هغه بس کړ مونږ به دې لږ بیان زه هم اکتفا کوم ځکه مېلمانه را روان دي هیله به ځان رسومه خو صرف حاضري مې لګوله الله دې دا محله همیشه دپاره په قرآن او سنت آباده لري الله دې مولي عدنان لا د ده په کور کې د ده په رشته کې د ده په خپلوانو کې د ده په بچو کې ډېر برکتونه واچوي
دعا وکړئ دا څومره ملګري چې راغلي نور بیان نشته دعا وکړئ دا څومره ملګري چې راغلي الله دې ټول له اجر عظیم ورکړي طلباو له الله علم نافع ورکړي او الله زمونږ تر مرګه د قرآن او د سنت خدمت والی الله دې موږ همیشه د قرآن او سنت خادمان وګرځي الله زمونږ هغه اعمال سرګن کی زمونږ رب په زمونږ رضا شي ستاسو دې کلی باندې الله لوی کرم او فضل کړی دی مفتی توصیف په خپل ځای باندې خدمت کوي اړم دی مولوی عدنان په خپل ځای اړم دی خدمت کوي مولوی ارشد زمان په خپل ځای باندې اړم دی خدمت کوي نور علما په خپل ځای دا په تاسو د الله یو کرم او یو مهرباني ده د دې قدر وکړئ د دې نه د الله کتاب زده کوي الله دې موږ ټول د قرآن او سنت خادمان وګرځي او الله دې موږ د دنیا نه د قرآن او سنت د خدمت سره بوزي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین